السلام علیکم حکومت کې تاسو ګورئ چې سیاسي تور ډیر عجیبه صورتحال جوړیږي او د حکومت دا خیال دی چې د 25 تاریخ نه مخکې د قاضي صاحب د ریټایر کېدو نه مخکې چې کم آئینی ترمیمو کې کم ته چې زه غیر آئینی ترمیم وایم ځکه چې کم شکل کې اولنی ډرافټ پیش شوی و نو د دې ملک کې د انساني حقوق او د انسانانو د پاره د تباہی ډرافټ او دویمه دا چې عدلیه به هم دومره غلامه کړې وه چې بیا به آزادانه فیصلې نشوي کېدې او هر جج به د حکومت طرف ته کتل ځکه چې د هغوی د سلیکشن اختیار د هغوی د هر څه اختیار حکومت په خپل لاس کې اخیستو دغه کوششونه خو ناکام شوي بیا هغوی کوشش شروع کړو چې اوس په بل شکل کې راولو د آئینی عدالت نه خو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم په شا شوه هغوی بیا په مولانا صاحب باندې ډېر کوشش وکړو په کراچۍ کې بلاول سره مولانا صاحب چې ملاو شو نو هغوی هلته پریس کانفرنس وکړو چې زموږ په ډېرو خبرو اتفاق وشو بیا هغوی په رایونټ کې یو دغه وکړو او هغې کې دوی اتفاق ډېر ذرایع دا وایي چې د بلاول ټول زور په دې باندې و چې ډېر څه نه مني خو چې د میلیټري کورټ به سیویلین فیصلې په میلیټري کورټ کې د کېدو دا شک پکې شامل شي ځکه چې دوی دا خیال دی چې د عمران خان او د تحریک انصاف سیاسي مقابله نشي کولی نو راشي چې د اسټابلیشمنټ سره میلاو شو دوی ټول فوجي عدالتونو ته ولیږي او د دوی نه ځان خلاص کو په هغې شک باندې مولانا صاحب لا ولاړ دی او نه مني ورسره بیا پکې پرون د سینټ او قومي اسمبلی کې چې کم اجلاس وشو او په سینټ کې چې د بی ان پی بلوچستان نیشنل پارټي نسیمه احسان کم جړه وکړه چې په ما باندې کم جبر روان دی زوی ولا غوا کړي او په وج زور په مونږ باندې دا پریشر دی چې تاسو به د آئینی ترمیم د پاره ووټ ورکوي خو بیا پکې یو خبر راغی او هغې معامله ډېره خرابه کړه چې د مولانا صاحب د بلوچستان نه چې کم سینیټر عبدالشکور هغه مغوا شو او دغې نه پس معامله ډېره خرابه شوه مولانا صاحب چې کله بیا بیګا د تحریک انصاف سره ملاقات وکړو او هغه ډېر سخت رد عمل ورکو چې کوچرې په اغواکارو باندې تاسو د آئینی ترمیم کوئ نو بیا به زمونږ هم رویه ډېره سخت او د مذاکراتو دروازې به بندې کړو د دغې پریس کانفرنس نه پس بیا په نیمه شپه وزیر اعظم او شهباز شریف او بلاول بیا لاړل د مولانا کور ته او وی چې دا مونږ نه دي کړي چې تاسو نه دي کړي نو چا کړي دینه دا ثابتېږي چې د آئینی ترمیم د سیاسي حکومت ضرورت نه دی دا د نورو خلکو ضرورت دی چې کم د جمهوریت داسې بېلاسو بېخپو کول غواړي چې د عوامو پکې هیڅ حق نه او صرف د طاقتورو خلکو حکم چلیږي او څوک په هغوی ته ودرېږي هم نه دغه شي ډېر هیجان پیلاو کو او بیا سهار دا چلو شو چې یو نوې سلسله شروع شوه نو دوی پکې یو بل ډرامه شروع کړه پلین بی باندې کار شروع شو پلین بی دا وکړو چې مولانا نه مني او د هغه سینیټران او قومي اسمبلی د مولانا صاحب 8 سیټونه په دغه کې دي قومي اسمبلی کې دي او 15 په سینټ کې دا 14 کسان ډېر اهمیت والي دي دا چې میلاوم شي بیا په سینټ کې 3 کسان ورته ضرورت او قومي اسمبلی کې مو ورته 8 نه 10 کسان نو هغه دوی د تحریک انصاف ډېر کسان اغوا کړي د چای خور اغوا کړي چای مور اغوا کړي چای ښځه اغوا کړي چای رور اغوا کړي د بلوچستان یو ایم ان ای پرون هغه چې نه منله د هغه بلډینګونه د شپې ورانول بلډوزرې ورته انخطې وي خو بیا هم هغه خلک وایي چې اوس دې راله بلډینګونه هم ران کړو اوس خو دله بالکل ووټ نه درکړه نو دوی پلین بی دا شروع کړو چې الیکشن کمیشن فوري اجلاس راوغوښتو الیکشن کمیشن چې دی دا د مسلم لیگ نون او د طاقتورو خلکو بی ټیم دی دا آزاده اداره نه ده دوی د هغوی د خواهشاتو مطابق فیصلې کوي نه د سپریم کورټ مني نه آئین مني خپلې منماني کوي په هغې کې چې کله هغوی دغه وکړو او بیا په میډیا دا خبرونه وچلول چې کیدای شي نن دغه مخصوص نشستونه چې کم 8 ججانو د سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دا د نورو پارټو نه دي دا د تحریک انصاف دي او الیکشن کمیشن یې اوسه پورې دویمه درېیمه میاشته نوټیفیکیشن نه کوي نو په میډیا دا خبر وچلو چې کیدای شي دا سیټونه واپس مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او په نورو پارټیانو کې تقسیم کی هغه خبر چې راغی او هغوی اجلاس کو په دغه وخت کې بیا 8 ججانو د خپل فیصلې د پاره یو آرډر جاری کو یو نوټیفیکیشن راغی یو سرکولر راغی چې
د الیکشن کمیشن به دا فیصله په هر حالت مني ځکه چې کم قانون د وروسته نه ته لاګو کی هغه قانون نه دی او په دې فیصلې نه لاګو کیږي دغلته الیکشن کمیشن بیا پریشان شو او بیا پکې ججان وی چې د دې فیصلې نه منلو به ډېر سنګین نتایج د آئین باندې چې څوک عمل نه کوي یا ماتوي د هغې دپاره آرټیکل 6 دی او د آرټیکل 6 سزا ده سزای موت نو بیا هغوی هغه اجلاس ملتوي کو بغیر نتیجې ختم شو او اوس د ګل په ورځ هغه اجلاس راغوښتی دی دا ټول صورتحال دی بیا پکې لیټسټ یو راغی چې خورشید شاه ووایي چې په کمیټې کې مونږه متفقه ور دغه آئیني بل منظور کو نو د تحریک انصاف عامر ډوګر ووایي چې دا کې مونږ نه یو شامل او دا زمونږ د منشا مطابق نه دی منظور شوی بیا بیرسټر ګوهر ووایي چې د مولانا صاحب او زمونږ په یو مسوده باندې آئینی ډرافټ باندې اتفاق شوی دی خو پای کې یو شک دوه داسې دي چې د عمران خان سره د ملاقات سره مشروط دي کو عمران خان اجازت ورکو نو بیا به کوو چې موږ سره کله د عمران خان ملاقات وشي حکومت ولی په هر جایز او ناجایزه طریقه دا آئین پاس کول غواړي د خلکو کورونه تباه کوي د شپې په حملې کوي MNA غوا کوي په سېنیټرانو فریاد وکړو چې په پارلیمنت لاجز کې 15 پولیس والا او نامعلومه خلک زموږ د فلیټ مخې ته د پارلیمنت لاجز کې زموږ د رهایش مخې ته ولاړ او مونږ تنګي نو دغه خبرې ټولې په میډیا او په دغه چې رالې نو هغه یو هیجان پیدا کو چې لکه حکومت داسې نمبر کار کوي چې هغوی په قانوني طریقه هغه نه پاس کوي متفقه آئین چې ته ورکې نو هغې باندې د عوامو رضایي هغه د پاکستان او د عوامو په فایده کې خو ته داسې 2 نمبر کار کوي چې هغې دپاره ستا سره خلک نه دي مرګیاستیا او ته د ټوپک په زور د اغوا په زور هغه قانون پې پاس کوي بیا پکې اوس لیټسټ یو بله راله مولانا صاحب خو خپل یو کردار ادا کو هغه خپل یو سټینډ واغستو د ټولو نه عجیبه کردار پکې د عوامي نیشنل پارټۍ د ایمل ولی خان دی دا غوی 3 سېنیټران دي غالبا او یو MNA سیټي دی نو دغه کسان چې دي هغوی خاصې د املوکو په تول کې لاړه هغوی ته دا ویلیو چې تاسو له به د دې صوبې نوم د خیبر پښتونخوا نه خیبر لرکو پښتونخوا به کو په هغې باندې د هزاره صوبې والا خلکو ډېر سخت اعتراض وکړو چې مونږ له بیا هزاره صوبه راکې کو تاسو د خیبر پښتونخوا نه خیبر لرکوئ نو نن په هغې ترمیمونه چې کم د کمیټې نه پاسو په هغې کې د ایمل ولی خان دا سجیشن ته واپس وویستو نو د هغوی سره هیڅ ګراوند پاتې نشو چې هغوی به ولې د دې حمایت کوي او دا تاریخ جوړیږي یا تاریخ کې دا لیکل کېږي چې باچا خان او ولی خان هغوی ټول عمر د اسټیبلیشمنټ خلاف جدوجهد وکړو او ایمل ولی خان اوس د اسټیبلیشمنټ په ذریعه چې د بلوچستان نه سېنیټر منتخب شوی نو د هغوی هر جایز ناجایز کار ته هرکلی وي او مرګستیا یې کوي د MQM خواړو څه حیثیت نشته هغوی خو د کراچۍ نه 2 سیټ هم نه دي ګټلې خو 17 سیټونه یې وله په دې ورکړي چې هغوی به د هر جایز ناجایز کار کې زموږ مرګستیا کوي کنې بیا به یې سیټونه ختمي دا ټول صورتحال دی د اوسه پورې چې کم وشو ما وی چې تاسو ته صورتحال کلیر کم دا 2-3 ورځې ډېرې اهم دي د هغې وجه دا ده چې دوی په هر حالت د جسټس منصور علي شاه لاره رکول غواړي او دوی داسې په کوم آئین کې اوس دا تبلیدي کوي چې آئیني عدالت خو جوړ نشي خو د چیف جسټس سلیکشن چې دی اب د 3 ججان سینیر راځي او د هغې کې به یو پینل راشي او بیا به حکومت فیصله کوي چې کم چیف جسټس کوو نو اولنی اوس د چیف جسټس په سینیارټي جسټس منصور علي شاه دی ورپسې منیب اختر دی او بیا ورپسې یحیی افریدي دی دوی د جسټس منصور علي شاه او جسټس منیب اختر نه یریږي او د دوی دا کوشش دی چې جسټس یحیی افریدي به کیدی شي زموږ د مرضی فیصلې کوي نو هغه له چانس ورکوي چې هغه چیف جسټس شي گیم روان دی دوی د خپل مفاداتو د پاره هر آئین او قانون پامال کوي په سینیارټي یو قانون را روان دی چې کم سینیر ترین جج اب چیف جسټس کیږي خو دوی ته منصور علي شاه قبول پدې نه دی کو منصور علي شاه د آئین او قانون مطابق په فیصله کوي او د دوی ټول غیر قانوني حکومت په پاغه ورځ ختميږي امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښ شوي کو ویډیو مو خوښ شو لایک کې کمنټ کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته